دغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې حقوق هم دي په دغی امت باندې. هغه حقوقو کې یو حق دا غدا چې موږ توسه په دغی نبی باندې ایمان خبرو، ځکه چې ایمان دا خو د موږ توسه د الله رب العزت ذات باندې ایمان اورل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې ایمان اورل، دا خو د موږ د عقیده مسله ده. اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې ایمان اورل چې دا د الله رب العزت اخرنای نبی دا، د الله بندا دا او د الله رب العزت اخرنای نبی دا. دا خو په امت باندې دا حق هو د دې سراسرا چې کله هم موږ ته ایمان روړال، اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې حقوق لازم شول. په هغه حقوقو کې ټول نه اول حق دا چې موږ ته به د دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت هم کو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول دا په موږ باندې لازم دي او دا د ایمان حصہ هم دو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول د مسلمان بندا د پورا دا د ایمان حصہ دو. سو پوری چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت نوی د مسلمان بندا اغي وخت پر گویا د ایمان کامل هم ندا. ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اسے کہ یو کس ہم مومن نشی کے دلا حتی چزدت محبوب وگرزے جاؤں ادد والدیننا او ادد اولادنا او د تمام انسانیت نا زدت زیوت محبوب نا وگرزے جاؤں. اگلی وقت پر یو کس مومن نشی کے دلا چه سو پوری د پزړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت نہیں نو گویا دا دی ایمان حصہ دو. اے مشتوسی ایمان تر اگی وقت پر وہ کامل نگر زیجی چه سو پوری پزړونو دی مجرد اسے کہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت نہیں. اوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا دی مشتوس پزړونو کې شتا دا، آیا شتا دا او کنشتا دا؟ اے دے حقیقت پو سرنگی پتہ لگی جی، اے دے حقیقت پو لگی پست پتہ چه سو وقت مقابلہ روشی. یو طرف تا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت وی او بل طرف تا دے غیر محبت وی. اوس مسلمان بندہ اے دی بشان داوی چه دائی بو دے غیر محبت باندے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت تا ترجیح ور گئی، غیر محبت پو قربان کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت اغه ته ترجیح ور کی. کچېره د دغرنګي ا د عقیده وا او دغرنګي د عمل و بیا خو گویا ادغی مسلمان بندا پزړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت شتا. وگرنا کچېره دای د مقابله په صورت کې دا غیر ته ترجیح ور کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت قربان کی، بیا دغی مسلمان بندا پزړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا محبت نشته ده. یو طرف تا د اولاد محبت تھا، د والدین محبت تھا، اغا انسان تا یو تقاضا ورکئی، او بل طرف تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت تھا. مسلمان بندہ اب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت تا ترجیح ورکئی، خپل اولاد بو قربانی، خپل والدین بو قربانی، پس تب دغی بندہ ایمان کامل وی. او حضرات صحابہ کرام اغوی پزرونو کے دغا محبت ہو، صحابہ کرام و پزرونو کے دغا رنگ محبت موجود ہو. بدر معرکہ دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اغی صحابہ کرام مسردا جلیل القدر صحابی، اور بل طرف تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زوائدہ عبد الرحمن بن ابی بکر دایا مسلمان شونو. اور دغا عبد الرحمن دے اسلام نمخ کے دے کفار طرف ندا دے اغوی پلشکر کی دے بدر معرکہ دو او خپلا مابین کے ٹکر دا مقابلہ دو
نو چې کله مقابله ختم شولا او د این بعد بیا الله رب العزت ذات ورسته عبدالرحمن بن ابی بکر تا الله د ایمان توفیق ورکړل. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل بچی ته ایوارز فرمائی اے بچیا کله چې د بدر معرکه وا نو زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو طرف نو او ته د کفارو طرف نه وې نو یو مقادا سے روغ للا یو مقا اغا دسه برابر شولا دا څوک ورته فرمای دا زوای ورته فرمای عبدالرحمن بن ابی بکر خپل پلور ته فرمای اے ابا جان چې کله ته د مسلمانو طرف نه وې او زه د خپل طرف نه او کفارو طرف نه یو موقع داسې برابر شولا چې ته د مو په ضد کې وې کچېرې مو په تو باندې حمله کولا او ته مې قتل کولا نو ته مو قتل کوای شولې خو لیکن مو د تو د پلورولي خیال وسوتال او مو په تو باندې حمله نه وکړله چې دا مې پلور ده چلو سرپا په باندې وکړه پرې مې ږدولی. نو حضرت ابو بکر صدیق سے جواب ورته کوي ورته فرمای اے عبدالرحمن او وردا خبره کچېرې مو ته داسې موقع برابر وا چې ته د مو په ضد کې ارغله وا مو د ویلې په ټکور کې رغله وا نو مو په کله هم په تو باندې سرپا نه وکړه ویلې ځکه ته د دغې وخت کې چې مقابلې کې اروته وې د امام الانبیا په مقابلې کې اروته وې او زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغي د ملګرتۍ په مقابله کې وروته نو لہذا مو بکله هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت باندې خپل زوی ته ترجیح ورکړی نو مو به بالکل نو پرېږدولا. نو گویا دا هغه محبت ته د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه پزړه کې چې د خپل زوی محبت آی هم قربان کړه چې دای کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې روزي بیا د مو د غزوای هغه رشته هم متقبل نه دي. د هر صحابي په زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه رنګ